أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږ اتیا نمبر آیات ته سورت آل عمران دریم سپارہ کیف یهدی الله څنګه به هدایتو کی الله تبارک وتعالی قوما داس قوم تا کفروا چې دوی کفر کړي دي بعد ایمانهم رستو د خپلو ایمانونو نام وشهدوا او دوی گواهی کړي دا ان الرسول چې بشک رسول الله علیه الصلاة والسلام یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې الرسول راغی خصوصي الف لام د خصوصیت پر راغی حق دی وجاءهم البينات او راغلی دوی ته البينات واضح دلائل راغلل دغه نه بعد دوی انکار وکړو والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الظالمين لار نخوي قوم ظالمانو ته حق ولیدو نبی علیہ السلام باندې گواہی وکړه هغه نه بعد انکار وکړو الله فرمایي داسې خلکو ته څنګه هدایت وکم دوستانو یو شی چې ښکارا وینو تسلیم کو بیا ته انکار ماکو یو شی چې واضح وي هغه نه بیا انکار د هغه مخالفت د نه پکار الله پاک فرمایي اولئک دغه کسان جزاؤهم بدل د دوی دادا ان بشک علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت دی الله تعالی دی والملائکه او دی فرشتو دی والناس اجمعین او دی ټولو خلقو دی خالدین فیها همیشه بوی په دی لعنت کی لا یخففون بشیس پکول عنهم العذاب د دوینا عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول شي لعنت بوی په دوی باندې لعنت څه توای لعنت معنا د الله د رحمت نه لری دوستانو دا ځنې خلک هر چاته تو لعنت دی پتاو لعنت دی پتاو یا دا سیاسی جلسو کې مکسر ویلې کیږي لعنت دی پدا یا په دې سوشل میډیا باندې یو بل باندې لعنتونه خلک وایي دغه نه پرهیز وکړو لعنت دومره لویه ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي لعن المؤمن كقتله نبراس کې دا حدیث را نقل شوی لعنت په یو مؤمن باندې ویل دا داسې لګتا هغه وشلو دومره لویه ګناه ده نو لعنت شوی دا ته ژوندي کافر باندې هم نشي ویلی تر هغې پورې چې دی په کفر باندې مردار نه وي شیطان په کفر مرداري کې په هغې لعنت ویلی